بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نو دا اول خطبه بیان کړي وکنه تاسو ته. خطبه نه وروسته وی چې اصول د شرع درې دي او څلورم پکې قیاس ده. اصول د شرع درې کتاب الله، سنت رسول صلی الله علیه وسلم، اجماع الامت. بای کوم خبره کړو چې د کتاب الله نه څومره مراد ده او د احادیث نه څومره حصہ او د اجماع نه څومره حصہ او د قیاس څلورم اصل به کوی قیاس ده. نو څلورم ولې جدا ذکر کو او رابع به ولې وی او قیاس د کم قیاس مراد ده. نه ټول خبرې اترې شوې. بیا وی چې استاد دا څلور د شرع څلور اقسام دي، داغه تقسیم داغه تفصيلات ته توما. نو کتاب الله تعریف کو چې القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. دا وي دا نه بعد بیا او بریږي د فواید قیود چې لري صفایده لري صفایده د منزل او تنزیل کې څه فرق دی. دا ټول خبره اترې وشولې. دا نه بعد بیا وی چې لري کتاب الله شل اقسام دي چې دا شل اقسام په څلور تقسیماتو کې دي. دا هغه څلور تقسیمات بیان کړل او دا خاص عام مشترک مؤول او ظاهر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابه حقیقت مجاز صریح کی نه عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص دا بیان کړل. او وی چې د یو پنځم تقسیم به بل لري ټول د شامل لري چې هغه مواضع په جندل، معانی په جندل، احکام په جندل، ترتیب په جندل. وز د دې زینا د خاص بحث دا شروع کړي. یعنی د کتاب الله کم شل اقسام چې دا غي تفصیل ذکر کړي. نو لاول کې دی ویلو چې را د خدانه ذکر کوم چې مواضع نه ذکر کوم چې خاص د سنه ماخوذ ده، نه خاص د خصوص نه ماخوذ ده او خصوص انفراد ته وي. نو دا د دم خاصه کو چې دا په منفرد چیز دلالت کوي. دا به زمنګ نوره بیا دا خاص تعریف کړی چې خاص ته وي کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. خاص تعریف ده كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. په یاد باندې یادول تاسو به ان شاء الله که تاسو پته نه نو پته ځان ته ولګوي چې د وفاق په امتحان کې یو سوال د نور الانوار د عربی کې لیکلي، یو سوال په عربی کې لیکلي. نو هغه په عربی کې نور په کې څه نه او د څه دغه پکې راغلي چې لکه مطلب د خاص تعریف ولیکا، د خاص اقسام ولیکا او د خاص مثالونه ولیکا، د خاص حکم ولیکا. نو دغه متن چې تاسو په عربی کې یاد کړئ یا د کتاب الله تعریف ولیکا په عربی کې ولیکا. نو کتاب الله تعریف په عربی کې یاد کړه دی کنه دغه په عربی کې لیکل نور د څه د عربی په کې څه شته نه اړه بنا وای. خو دغه خبرې دی پکې نور پکې نه دغه لګوس ګور دا یو سوال دی د خاص تعریف ولیکا، د خاص اقسام ولیکا، د خاص حکم ولیکا، د خاص حکم باندې وو مسلې ولیکا. دغه یو سوال دی پوه شئ. دا ګران دی یا تا ته وای چې د کتاب الله تعریف ولیکا، د کتاب الله په تعریف کې فواید قیود ولیکا په عربی کې ولیکا. نو د خپل خو یو سوال په عربی کې کول دي. ها نو خاصه وای کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. لکم چې دا اهم هم ټکی دي کنه کم چې اهم خبرې نو دا ته په عربی کې چې تاسو یادوي تاسو ته ډېر زیات فائدې. کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد وای خاصه وای خاص هر هغه لفظ ته وای چې وضع کړی شوی د یو معنی معلوم د لپاره انفرادي تور باندې چې انفرادي تور باندې دا په یو فرد انفرادي تور مطلب دا دی چې صرف په یو فرد باندې دلالت کوي په نور افراد باندې دلالت نه کوي. كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. نو بلې تاریخ وګوره درې ټکی كل لفظ یو وضع لمعنى معلوم او على الانفراد. نو بل لګوي چې ګوره هر تعریف چې لري کنه تعریف دا مشتمل وي په جنس او په فصول باندې پس باندې. نو كل لفظ چې دا جنس ته دا ټول ته شامل دي، معرف او غیر معرف ټول ته شامل دي. د لفظ وضع ټکی جوړي نو بری سره د مهملات وستل مهمل ته ولي وستو دغه چې هغه معنا نه لفظ لفظ بدفق اسم لفظ موضوع لفظ مهمل. موضوع چې معنادار وي، مهمل چې معنادار نه وي. چې معنادار نه وي نو موږ په سکو بیا نه سره ذکر کیږي نه. نو کل لفظ جنس ته وضع فصل اول په دې سره د سوتل مهملات وته هغه پوښي دا و بیا زما کې
ثم لما فرغ المصنف رحمة الله عليه عن بيان إجمال التقسيم الشرع في بيان تفاصيل الأقسام وکله چې مصنف رحمت الله علیه وزګار شو فارغ شو د اجمال د تقسیم نه یعنی تقسیمات وکړل څلور تقسیمات چل اقسام اجمال نه بیان کړل نو شروع کوي په بیان د تفصیل د اقسام وګي فقال فرمای اما خاص وار چې خاص ته او دا هم تر شوې دي چې خاص د خصوص نه مشتق دی او دا انفراد دی چې ځنې ذکر کوم خلک دی شی ولا ير د بګی ذکر کړی نو دې ذکر کړی وای وزع لمعنى معلوم وزع چې وذکرل شوی هر هغه لفظ چې وذکرل شوی جوړ کړل شوی د معنی معلوم نو معنا معلوم د پاره علل انفرادي تور باندې یعنی د یوې معنی لپاره یعنی یو د لفظ چې د یوې معنی لپاره وذکر شوی د جدا معنی لپاره وذکر شوی هغه معنی چې سمې ته معلومي فقوله كل لفظ بمنزله الجنس دا كل لفظ په منزله د جنس ته جنس ته وایي چې معرف او غیر معرف ټول ته شامل وي جنس ته وایي معرف پیژنې کړه تاسو ما ویلو کنه ویلي یو معرف وي یو معرف وي معرف هغه شی ته وایي د کوم شی تعریف کولای کیږي اې د معرف وایي لکه اوس موږ د خاص تعریف کوو نو خاص ته معرف وایي او دغه تعریف ته معرف وایي تعریف ته معرف ورته هم وایي او تعریف ورته هم معرف ورته هم وایي بیا په هر تعریف کې جنس او فصول وي جنس دې ته وایي چې معرف او غیر معرف ټول ته شامل وي او په هر تعریف یا فصول وي فصول نو د فصول په ذریعه سره دا معرف د غیر معرف نه وزي دا معرف د غیر معرف نه جدا کیږي دي نو کل لفظین موږ هر هغه لفظ چې کله موږ خاص هر هغه لفظ دی نو لفظ په کائنات کې څومره الفاظ ټول ته شامل دي نو دا موږ جنس دی پوه شئ یعنی الفاظ موضوعات هم شامل دي مهملات هم ثابت دي او دا شانتي چې معنی معلومه هغه هم ثابت دي او که معنی نه معلومه هم شامل ټول شامل دي والباقي كالفصل او باقي بشان د فصل دي فقوله وزع واذا وزع مصنف رحمه الله عليه هو لوزع لمعنى يخرج المهمله فدې سره د سوته مهمل وته ځکه مهمل دی معنی لپاره نه وځي پدې پوه شئ بیا وې وقوله معلوم چې وزع لمعنى د بده سر دی وته په معلوم سره بس ما ته وګورئ معلوم نه مراد به مطلب دی کله دینه بیا معلوم المراد مطلب وي یا ودی معلوم البيان وي معلوم المراد مطلب دا چې مطلب واضح وي او معلوم البيان دا چې دا د لفظ نه دي ظاهر وي کنه چې بدی کې واضح بالکل چې لکه لفظ تا وې نو بس معنی نه بالکل واضح ده نو ک د دینه مراد معلوم المراد وي سوي معلوم المراد وي نو بدی سره مشترک وته پدې سره څه وته مشترک دی ولې وته دا مشترک دی ته وای چې د یو لفظ دوه معنی وي خو په یوه کې معنا معلومه نه مونږ ته معنا به مونږ ته معلومه نه وي لکه ګوره قروء دی قروء نو د قروء لفظ سره دا دغه لپاره هم راځي د هیڅ لپاره هم راځي او د طهور لپاره هم راځي نو سو پورې چې په دې کې یو معنی د ترجیح نه ورکړل شوی نو دې مطلب مونږ ته نه معلومیږي دې مطلب مونږ ته نه معلومیږي دا سره مشترک دی وته په دې سره او یا دا شان لکه زم لفظ مدری پر مثال لکه عین ده نو عین غسترګي ته هم وای عین زنګون ته هم وای عین چشمو ته هم وای عین سترګي ته هم وای عین چینی ته هم وای خو سو پورې چې پدی معنیو کې یو معنی ته ترجیح نه ورکړل شوی نو دا غلې دا مؤول کېږي نه په دا مشترک دی سو پورې چې په یو معنی کې یو معنی ترجیح نه ورکړل شوی نو دا مشترک دی سره مشترک دی نو مشترک دی ته وایي چې هغه معلوم المراد نو کله مصنف پر تعریف کې کل لفظ وزیا لمعنى معلوم کله معلوم نه مراد معلوم المراد وي نو پدې بکې پدې قید سره د سوته مشترک وته سدي وته مشترک ځکه چې مشترک هغه داغه معلوم المراد نه وي معلوم المراد او کچرتا مراد دې نه د معلوم نه په تعریف کې چې ذکر شوی دی وزعال معنا معلوم د معنا معلوم نه مراد کا معلوم البيان وي کسدي مراد وي معلوم البيان دې ته ویل کېږي چې هغه د لفظ نه واضح وي چې لفظ نه سوي واضح او ظاهر وي نو بیا مشترک په دې سره نه وځي بیا په دې سره مشترک نو ولې دې نه وځي ځکه د مشترک معنا د مشترک هغه د لفظ په خپل معنا باندې واضح دی مشترک لفظ په خپل معنا باندې سره واضح دی خو پای کې تعین نه شوی نو په دې معلوم سره بیا مشترک نه وځي
پوه شئ مشترک به بیا په سوزي نو موږ وایو دا ورستو قید چې علی الانفراد چې وزیال معنا معلوم علی الانفراد نو کله معلوم نه مراد ته معلوم مراد واغستو نو په سره د مشترک وستو او په علی الانفراد بس ربته عام وزي په علی الانفراد سره به سوزي عام وزي ځکه عام څه ته ویل کېږي چې هغه یو لفظ وي خو د ډیرو افراد لپاره وځي شوی د ډیرو افراد باندې دلالت کوي په څه باندې دلالت کوي او خاص نه په یو فرد باندې دلالت کوي نو په دغه صورت کې کله معلوم نه مراد معلوم المراد وي نو په معلوم المراد سره به مشترک وزي او په علی الانفراد سره به صرف یو څه وزي چې څه عام دی پوه شو باندې او کچرته د معلوم نه مراد معلوم البیان وي نو بیا به په دې سره مشترک نه وزي بلکې په انفراد سره به دوه ټکي وزي هم به عام وزي عام به دغه وزي چې افراد ډیر دي او مشترک به دغه وزي چې د مشترک معنی هم ډیر او بای کې معنی ترجیح نه ورکړل شي پوه شو باندې وګوره کتاب وقوله معلوم ادا مصنف دا قول چې معلوم دی مصنف په کوم ځای کې معلوم ذکر کړل دی وزیال معنا معلوم دلته معلوم نه څه مراد ده نو دوه مطلب کې دي شي یا دې مراد معلوم المراد یا دې مراد معلوم البيان نو وقوله معلوم ان كان معناه معلوم المراد کچې دې مراد د دې معنی د معلوم المراد وي نو يخرج منه المشترك د دې بسوزي لندا په فصل ثاني شي او په دې سره به سوزي ولې به مشترک دي لانه غیر معلوم المراد دغه مشترک دی دا مراد معلومه وان كان معناه او کچته معنی د دې شی معلوم البيان کله مراد دا معلوم مراد څه شي معلوم البيان شي معلوم البيان څه ته وای یعنی هغه معنی چې د لفظ نه واضح او ظاهر وي هغه معنی چې د لفظ نه واضح وي او ظاهر وي نو لم يخرج المشترك منه نو نه بوزي د دې مشترک الګه پوښوي مشترک به ولې نه وزي مشترک به ځکه نه وزي چې مشترک هم په خپل معنی باندې واضح او ظاهر دی پوښوي به معنی نو بیا ويخرج منه من قولي او وزي په قول سره على الانفراد سره او دا بیا وزي په على الانفراد سره ولې لان معناه حينئذ بیا به معنی نه دي چې على الانفراد چې ان يكون المعنى منفردا عن الافراد چې دا معنی نه دي منفرد وي د نور افرادونه نو بل نور افراد سره به سوزي عام به وزي کنه سبب دی عام به ولې وزي څنګه چې په عام کې افراد ډیر وي او عن معنى اخر او چې دا معنی مفرد وي د نور معناګانو نه هم نو بدی سره بدی سوزي مشترک وي فيخرج عن المشترك والعام جميعا الګه پوښتنه به معنی وره بیا راته كل لفظ وزعل معنى معلوم على الانفراد كل لفظ دا په منزله د جنس ته په دا ټول الفاظ ته شامل له او پا وزعا لمعنا په دې سره ته مهمل اوتو زګه چې مهمل لفظ دی معنا د پارا نه وی وځ شوی مهمل لګه ملګه چې مې صحیح حساب دشته کې نشته نو چې چیرې د چینو مطلب د خدا مې پکې چې دا به مهمل له پوښوي معنی او دویم ان کان معنا لفظ وزعا لمعناه ولفظ وزعا لمعنى معلوم على الانفراد نو معلوم نه معنا معلوم د معلوم نه مراد ستاسره نو دوه مطلب کې شي یا خو د معلوم نه مراد معلوم المراد ده معلوم المراد مطلب چې د دې څه مطلب دی هغه موږ ته واضح دی څه مطلب دی موږ ته سره نو په دې سره د مشترک وته د فصل ثاني شو په دې سره د مشترک ولي وته ځکه چې په مشترک کې دوه معنی وي درې معنی څلور معنی پنځه معنی خو مطلب دې سره هغه واضح نه چې مطلب یې کله واضح شو نو بیا مشترک نه ګرځي بیا مولي وایي به معنی نو بدی کا عام معلوم نه مراد ستا معلوم المراد وي چې معلوم مراد به معلومي نو بدی سره د مشترک وزي او کدا معلوم نه مراد ستا معلوم البيان وي نو معلوم البيان څه ته ویل کېږي چې داغه معنا د لفظ نه واضح او ظاهر وي دا بزن سره ولګي د معلوم البيان نه مطلب دا دی چې د معنا د لفظ نه واضح وي او ظاهر وي پوښوي به معنی نو کچرتا د معلوم نه مراد ستا معلوم البيان وي نو په دې سره ته بیا د مشترک نه وزي ځکه د مشترک معنی هم د لفظ نه واضح وي ځکه د مشترک معنی هم د لفظ نه سوي واضح وي نو موږ وایو چې د دې نه مشترک په دغه سره ونه وته نو مشترک په پس سره وباسي نو په عل الانفراد سره به وباسم پس سره به وباسم په عل الانفراد سره او عل الانفراد په دې سره ته عام وزي ځکه چې عام هم د معنی لپاره وځکل شوی او په معنی کې افراد ډیر وي سبق ډیر وي افراد پکړي وي سبق ډیر وي افراد پکړي وي لکه رجال نه رجال دا عام مثال دی ځکه چې افراد ډیر دي
پوه شوي نو په دې قیس سره به بیا مشترک هم وځي او انفراد به هم وځي نو انفراد به دا معنی شي چې خاص هغه لفظ ته ویل کېږي چې وضع شوی دی او معنی معلوم د پاره خو دا معنی معلوم د افرادو نه هم منفرد وي او د نورو معناګانو نه هم منفرد وي نو په انفراد سره به بیا دوه څه دي عام به دي مشترک به دي لکه پوه شو به معنی په دې پوه شوي اوس وایي چې دا وایي کل لفظ وزیال معنا معلوم په تعریف کې دا لفظ ټکی وي اول دغه دی چې نظم د الله علی المعنى وهو اسم للنظم والمعنى جميعا دا اول دغه بیا وایي چې نظم او لفظ یو شی دی نو الله کې دې نظم ذکر کړی دی او دلته کې دې څه ذکر کو لفظ ذکر کو نو دلته کې مې لفظ څنګه ذکر کو چې لکه اصل شی لفظ اصل په لفظ او په نظم کې اصل ټکی هغه لفظ دی او دویم دا چې لکه ما د آداب او رعایت ساتلو الته کې مې نظم تکو چې دا قرآن مجید خبره ده لکه خو دا د قرآن مجید خبره نشته ده بل دا چې دلته کې دا خاص هغه صرف د اسم للنظم والمعنى جميعا دا د قرآن مجید سره خاص او دلته کې دا خاص دا خو د قرآن مجید سره خاص نه بلکې دا خاص دا په قرآن مجید کې مراد لشي په کلام عربی کې نور مراد لشي په حدیث کې مراد لشي په فقه کې مراد لشي وانما ذكر اللفظ ها هنا دون النظم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دلته کې لفظ نه نظم او کچته مصنف پکې نه مقدر کړي و انما ذکر اللفظ ها هنا ذکر کړل شوی لفظ نه دلته کې نه نظم جرینا علی الاصل دو جواب یو دا چې په اصل معنی چې نظم او لفظ کې اصل ټکی هغه لفظ نو ذکر کړی وادویم نمبر ولأن الظاهر ان هذه الاقسام چې دا اقسام ليست مختصه بالكتاب دا خاص کلیشون نه په کتاب سره بل تجري في جميع كلمات العربي بلکې دا په کلام عربي کې ټول کې استعماليږي وانما ذكر النظم في التقسيمات رعايه للادب اول لګي چې نظم ذکر کړو په تقسیمات د ادب د وجنه ولی لان النظم في الاصل جمع اللؤلؤ في السلك ځکه نظم په اصل کې ویل کېږي جمع کول د ملغلرو په تار کې بخلاف اللفظ بخلاف د لفظنا فانه في اللغه الرمي چې دا په لغت کې څه ویل کېږي رمي دا اوس ما ته وګورئ بل ټکوي چې كل لفظ وضع لمعنى معلوم نو کل چې نه دا افراد د پر راځي چې خپل ټول افراد لرسګي راګیرږي نوې پکا تعریف چې کم دی کنه تعریف د حقیقت او ماهیت کیږي تعریف د څه کیږي حقیقت او د ماهیت کیږي او کل راځي د پاره د افرادو تعریف نه کیږي پوه شوي تعریف د څه کیږي د حقیقت او د ماهیت کیږي لکه الانسان ما هو دته حیوان ناطق پوه شوي به معنی انسان څه شی دی هغه حیوان ناطق دی او تعریف د څګي د ماهیت او د حقیقت کې د افرادو نه کېږي او دلته کې په دې تعریف کې دا کله ټکه راوړل نو کله کوم د دې سره پورول چې دا افرادو د لپاره دي نو سره بار راځي د افرادو لپاره نو دوه جواب دي یو جواب ده چې روي ته چې دا خبره تا کوم اوریدل لګنه چې تعریف د حقیقت او ماهیت کېږي او کله د افرادو لپاره دي دا د علم المنطق خبره ده موږ اصول وایو منطق نه وایو پوه شئ دویم دا چې دلته کې دا کله موږ راوړل د تعریف د جامع معنی کول لپاره چې په تعریف خپل ټول افراد ته جمع شي او غیر افراد لره منع شي وګورئ واما ذکر کلمه کل وی هر چیز ذکر د کلمې د کل دی وان کان مستنکرا فی التعریفات اگر چې په تعریفاتو کې هغه بد ګڼل شوی دی فی التعریفات په تعریفاتو کې په کوم ځای کې فی اصطلاح المنطق په اصطلاح د څه کې د منطق کې ولكن القصد ها هنا او لکه زمنګ دلته مقصود سو لبيان الاضطراد والضبط اضطراد ولګي خپل ټول افراد لره د کول منع کول چې خپل ټول دا افراد د غیر افرادو نه منع شي او ضبط ولګي خپل ټول افراد راګیرول مطلب جامع معنی کېدو لپاره وهو انما يحصل بلفظ كلين او دا خبره چې تعریف جامع شي خپل ټول افراد لره او مانع شي د دخول د غیر نه دا حاصلېږي په لفظ د کلو سره د دې وجې نه ما ذکر کړی د لفظ د کلو او چې بد ګڼل لګي په منطق کې دا منطق نه مدا اصول دی هم تاسو په مینه شوي کنه نو ګورانه موږ اته ټکی سبق وې خاص وي او د خاص په تعریف وایو کوی دی نو خبره بګنشته نه واړوي